مخامخ ته ودرېده دا بیت الله شریف ته او په خپل اوخه مبارکه باندې لفاسه دی ګر خپل طواف شروع او دا حجر اسود شریف چې کم دی دې ته مبارک پلاس کې هغه ور سره و امسا نامسای د سوچته کړه هغه حجر اسود ته سلام وکړو دا غزن خپل طواف شروع کو و چکرې چې کومه نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ولګولې بیا دن رانه وته د مسجد حرم ته دن او دن ورزي مله د خانه کعبه چې د کومه کوټه ده دا دن دې ته ورنه وزي حضرت بلال حبشي رضی الله عنه ور سره ده نبی صلی الله علیه وسلم مبارک چابي غواړي چابي نه وا عثمان ابن طلحه رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چابي راوړه د دسه ورځ وا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم عمرې لراغله واقع می بیان کړي وا په ومه هجری کې د عمرې د ادا کولو په ورځ باندې نبی صلی الله علیه وسلم د چابي وغوښتله د چابي نه ورکوله بیت الله شریف نه کوله نبی صلی الله علیه وسلم د چابي راوغستل او به ته واپس ورکړه په دغه ورځ هم او ورته ویل چې یو نه ورځ به دا چابي نه اخلم دا چابي به نه یو نه ورځ اخلم ځکه دا د بیت الله شریف خادمینو داغه صفائی و غیره داغه تنظیم به کو د نبی له سلام راو اوس کوم کار نشي کولای چې چابي نه در کوم ځکه چې فتح خو مسلمانان ته خدای ورکړه ده نبی له صلوات و سلام چې کله دروازه کوله وਹੀ د سیودره د دروازې ته وی الله تا چې زما سره کوم وعده کړی و تا خپل وعده رښتیا کړل تا اسلام ته فتح ورکړل زما د بندا هغه مدد دی وکړو اذا جاء نصر الله دغه آیت کریمه دغه سورته اشاره شوله کله د الله تعالی مدد راشي پیغمبر او هر مخاطبه ته ګوري چې داخله په ډلې ډلې په اسلام کې داخلي هغه دا خلک یاد اکثر مورخین دا یاد نبی صلی الله علیه وسلم مبارک وردن نواتو بیت الله شریف کوټه کولاو کړلا الته چې کوم د منځ کوي بلال رضی الله عنه سره چې څنګه بار تر وته په دروازه کې ورته عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ولاړ دی نبی رسول الله تاسو نشي کولای ادبن ولې بلال رضی الله عنه تاسو کوي نبی رسول الله کم ځای مونږ کو په کوټه کې دنه کم ځای مونږ کو هغه مبارک او تزیو خو چې د پلاني ځای باندې نبی صلی الله علیه وسلم مونږ کړي دی چې بیا کله حج ته عبد الله بن عمر رضی الله عنه په اق ځای به ودرېدو په کم ځای چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک مونږ کړو دومره مينوا او د نبی صلی الله علیه وسلم سره په حج په دوران کې چې کله تلو چې نبی صلی الله علیه وسلم کم ځای ناشته کړي و د بیا چې حج د اق ځای به ناشته کوله چې نبی صلی الله علیه وسلم کم ځای مونږ کوو د الته مونږ کوو چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک په کم ځای او دس کړو د اق ځای او دس کوو دومره تابعدارانو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک بیا نبی صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله دا ارس وکتل دن په بیت الله شریف کې 300 شپه تبوتان پراته دي دا بوتان نبی صلی الله علیه وسلم مبارک تور راوغستل هر یو بوتي چې کم دی وو د بهر تر گزار کړل د خانه کعبه په چت باندې لپاسه یو بوتو نبی صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه فرمای ټیم پوره شوی دی خو خیر دی که څو منټه به ووري دا واقع ختمو نبی صلی الله علیه وسلم مبارک حضرت علی رضی الله عنه فرمای د کوټې د چت تخیجه ملفاسه ما ته چې کوم دی وګه کیدوا ما براوخه جو چې دا امر گزار کم په کته باندې اج نبی صلی الله علیه وسلم دا وګه تورخه او پیغمبري ذات ای مبارک ډیر کوشش وکړو خو نه شو چوتا ولای تم خډر پهلوان ډیر بهادر وګڼه او نبی صلی الله علیه وسلم کو پیغمبرو ډیر درنواله لري ډیر ثقل لري او ثقل چې کم ده ډیر خبرو لري د مبارک ته د الله رسول نور طاقت راګی نشته چې تاسو برکم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدا زدر کوزیګم زد توګلګم تبارشا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خودلا د برشو هغه توخته ابوت هغه ته ځان ورور سو ابوت خلوق لکړو د ابوت کله دسی کو کله دسی او کله دسی کو کله دسی اخر کار چې ابوت خپل زینا راول نه دو کته را گزار کړ په اسلام کې اولنې بت شکن بت رانون کې او بت را گزارون کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ده دغه غزنه د بت چې کوم په کته باندې را گزار تن په مکه کې په خانه کعبه کې د حضرت ابراهیم علیه السلام تصویر دی جوړ کړو هغه تصویر چې کومه استلو نبی صلی الله علیه وسلم مبارک هغه سخه پښو د بعض فرشتو تصویرونه جوړ کړي واسره ځان نه هغه شکلونه جوړ کړي او دای په ځان کې تصور کړي و چې د ابراهیم علیه السلام د فرشتي دي بیت الله شریف مکمل طور نبی صلی الله علیه وسلم د بوتان نو صفاک بیا چې کله بار تر وته چابي بلاس کې نیولې و حضرت علی مبارک فرمایي چې دا چابي مال راکی واپس ورنکی نبی رسول الله مبارک فرمایي اين عثمان بن ابي طلحه اين عثمان بن طلحه کم زیره عثمان بن ابي طلحه او تراغه چابي تو ورکړه ودا بستا سره هغه به ایمان راوړ کړه
تر نن ورځې پورې دغه په الواده کې دا چابي را چلیږي د بیت الله شریف او تر ورځې د قیامت پورې د دغه سړي په الواده کې چې د څومره الواده ده د قیامت پورې دا برازي دیو ته دغه چابي حواله کړی شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بیا یو بهترین خطبه ورکړه د خلکو ته. ټول خلک ولاړ دي 10,000 صحابه او دغه چې دا څومره خلک او ټول د جنگ نه دغه شو کنه عارف شو حوصله هي واچولې بس ټول سرونه چې کم د ټیټ کړه امنا وسلم نا ټول زور وکړه. بیا نبی علیہ السلام ته خطبه ورکړه د خطبه دا کزین نقل کوم وخخلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته ډیر جامع او معنی الفاظ ول اخر کې وتوي وې د مکی خلکو تاسو زمانه څو امید ساتي چې اوس پس تاسو سره څه کومه څه معامله بدر سره کوم ځکه چې مخکې خډیر جنگونه منځ کې راغلي دي کنه ډیر شهادتونه شوي دي او د حضرت حمزه رضی الله عنه مبارک او شهادت ټولو چې کومه ده بس او ته فرمای ته د الله رسولي ته بهترین نسب والای ته بهترین اخلاق والای ته بهترین معاملې کول والای ته ډیر صبرناکه. مبارک ته فرمای وای د سیدا وای او دقه سیدا. مبارک ته جواب ورکړي زئی زمانه تر پټول آزاد عام معافی نبی اسلام مبارک او به مخراواړو چې هغه کس چې د مسلمانو او اسلامي پریخه مرتد شوی دغه کس ته معافی نشته دی. یو دیم هغه کس چې الله او رسول ته تکلیف رسولې تکلیف سمانا ده کنزل ویلي کړی دي بده ردی ویلي دي خصوصا چې د الله پر رسول پسې بده ردی ویلي وې دغه سړی کده کعبه د غلاب د لاندې پټ شوی او زما صحابه سټ وای پرې دی وینا او نور ټول ته عام معافي. په دې کې بیا ډېر ګستاخانو هغه ګستاخان نبی صلی الله علیه وسلم مبارک په دغه امر باندې د کعبه د غلاب د لاندې مرداران شوی دي سټ والے شوی دی. دا مثلا لک شانته یو سکن واوري چې دا دومره نازک د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک به ادبی کول ګوره کله الله به ادبی دی وکړه الله تعالی ته نعوذ بالله بدل دی ویل توبه دی وستر اسلام دی قبول دی ایمان دی قبول دی توبه دی قبول ده وای شوي او کله اسلام په حالت کې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک پسې دی خلین خبر هو تل معمولی به ادبی چې دا مبارک پکې رااله معمولی به ادبی سل توبه وباسا او توبه دی ګوره بیا نه قبليږي ایمان دی ګوره بیا قبول نه دی د کعبه د غلاب دلان چې کوم د سکس مردار شوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم مبارک په دغه طریقه باندې فتح وکړه د مکه مکرمه صحابه کې خوشحالي ده په خلکو کې خوشحالي ده یو ناشنا کیفیت ده. انصار صحابه کرام مستزان سره غم کوي بعضی ته وایي دا فتح خو وش ولا خو ته نبی اسلام به خپل کلی کې پاتې نشي یا د نبی اسلام وایي کله وکنه مکه مکرمه هغه انصار د مدینه منورې راغلي دي. نبی صلی الله علیه وسلم د خبره اوریدله غلی شانته اوریدله تاسو وایي د انصار صحابه په خپل منځ کې مې خو سم دی ویل دا رسول بس غږم نه کړي وینه تاسو وایي خیر هغه خبره پټه کړم مبارک ته فرمای تاسو دوی وایي چې زدل تر اغلم دلته پاتې نشم نه ژوند مې مستاو سره دی مرګ مې مستاو سره دی سارو کنه څومره قرباني ورکړې و. بیا دې کې ډیر واقعات مورم شته دي خو مختصر یو واقعي نبی صلی الله علیه وسلم تدقه فوزاله رضی الله عنه ایمان راوړ ته او تراغه مخه ته دوست تر راغستی دا پټاونه کې ځان سینې ولې دا په دې اراده مخه تر روان دي چې پټ ورشم او په نبی اسلام باندې گزارو کوم د خلکو دې منځ کې نعوذ بالله شهید کما بدی اراده باندې راغی چې مخه ته نبی اسلام ته ودرېد نبی اسلام دې تاسو کې څل راغلی څه دی اراده ده زړه کې څه وې ده ځان سره وی الله رسول یې سم نه بس ذکر اسکار کوم او الله ته توبه او استغفار کوم نو یې سم نه یم ورته فرمایي د سینه ده ورته تاسو ته ویل کنه چې څه خبره و الله په نبی صلی الله علیه وسلم ته خودله چې د څه واقعات تر روان دي په خبره پوښ نبی صلی الله علیه وسلم او خودله چې دا سړی د قتل په اراده راغله ورته په سړی کې چې کوم خبره دا ښکارا کا دا خبره نه ښکارا کې نبی اسلام غلې د الله سره واغستو او د سینې تر څه کې خو د دې ته د سینې باندې لږ زور ورکو د سینې تر دې کس د فرمای د صحابي وای زمای د خدای په ذات قسمی چې نبی اسلام د الله سره زمانه برکړې نو چې په مخ د زمکه باندې د نبی اسلام نه بل سړی بیا مته خوښ نه و دومره ته محبوب شو د خبره نه کوي دا د نبی صلی الله علیه وسلم غباطینی توجه وا چې دا توجه ورته وکړه هغه توجه اثر چې په دې ځل کې د داسې لار او مثال چې په ټک باندې راوړل شو ایمان راوړ په ایمان باندې مشرف شو. د اکرمه ابن ابي جهل تاسو تمام مخ کې ویل د ابو جهل زوی کوم چې مقابله وکړه هغه نبی اسلام ته پیښ شو هغه ایمان راوړ دا غړ کسان
دوی کې بیا صفوان بن امیہ چې د امیہ بن خلف زوی دی دی وتښتېد دوی ایمان نه راوړل بس د دې ځای نه تخته مخ د نبی رسول الله د صحابه پریدي نه وجني وي زما بحر ته زما دریاب ته هغه خواله بس هغه ته دن کته وراتم چې دوی مړ لکی چرته لاندې مینه کې بس هغه به مې ویسي چې دنه یو صحابي مبارک خبر شو چې د اراده لري او د بحر په طرف باندې روان شاغه مبارک تراغه د الله رسول صفوان ابن امیہ کماب کړی شي دا بسنګ مبارک ته فرمایي ماته ما د سوي بس ماپ تیرې ولا د امان له نبی له صلوات و سلام د صحابي فرمایي د الله رسول ماپ خوده خو نه خص شه د زو ساغه تور شم چې نبی له سلام دی غواړي مې ریګا تراشه ته امن دی مال نه خپل راکا نبی له سلام خپل پټکی راوستو دا پټکی وېسا او د صفوان ابن امیہ ته وایا چې نبی له سلام دا پټکی را لګلې ته امن دی راځه ته څوک نه وای اج لار د دې ومنس کړي ربح حاصل شو د اراده د مرګ صفوان ابن امیہ جما څوک منډ لګي د غدر خود کافر په کتاب کې لیکل شوی دی دوکه د کافر په کتاب کې لیکل شوی دی مسلمان دوکي ولا نه دی مسلمان غدر ولا نه دی د ډېری خبرې په منځ کې وشو خو اخر ښکار دا صحابي مبارک په غالب شو د الله سونیو راي واستو چې څنګه نبی اسلام ته مخامخ کو به هریږي ویسه نه ماته مسعود سوي نه کنه ماته امن شته کني ته مبارک ته ته امن نه ته تاسو نشته هغه په اسلام باندې چې کومه مشرف شو اسلام راوړ ټول دغه سه کم عام مشرکان او چاته خدای پاک هغه د ایمان هغه دولت په نصیب کاو د فتح مکی په ورځ باندې هغه ته د غلوی دولت الله تبارک وتعالى ورک او چې کم ازلی بدبخت هغه ازلی بدبخت و پاتې شوی عام او خاص نبی له صلوات و سلام هغه اعلان وکړو فتح د مکی او شولا هغه مکه چې د دین او اسلام ته غټه خطر و د دې ځنه جنگي جهادونه تل مدینه منوره ته یو ځای بل ځای ته الته جهادونه کول د الله تبارک وتعالى په فضل او کرم باندې په اتم هجری یعنی په اتم کال د هجرت باندې فتح مکه الله تبارک وتعالى سر تورس ولا او اسلام الله تبارک وتعالى نورم قوی کو بیا ماته استول دور کې چې کلم تاریخ شروع کو د اسلام ډیر یو ناشنا شروع شوی ډیر ناشنا او د خلکونه ډیر کمزوري حالات کې و کنه دا سه رفتہ چې اسلام ته قوت میلاو شو بیا چې په هر طرف باندې دین ورستو بیا نبی له صلوات و سلام دا غړغړ بادشاہان چې کم د ملکونو دا غړغړ کافران بهر ملکونو دا خود دنه پدې عرب کې جنگونه او فتح وی بیا بهر ته چې کم د فتح او بهر ته جنگونه نبی له سلام خطونه شروع کړل نو اسلام بیا عالمگیر وګرځیدو بیا په ټول دنیا باندې خور شو خو مرکز دا فتح مکه وا چې دا فتح شو باس د دین اخوت بیا یو رکاوټم د اسلام په لار کې کافرانو مشو جوړولې ډیر فتح بیا وشو نبی رسول الله سلام په ژوندانه شریف کې بیا د مبارک ته فرض کېدو ورستو صحابه کرام په دور کې علماء په تاریخونه لیکلي هغه په مدو په عمرونو منغه تاریخونه نه ختميږي فتوح الشام په وګوره نور کتابونه په وګوره هغه تاریخونه چې وګوره زما استاد دور پورې اسلام څنګه را چلېدلی دی او په کوم تاریخ باندې پاتې دی الله تبارک تعالی دې موږ تاسو ته به خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين